امرا تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. دا سورت حجر خیال کرالا مخی سورت ابراہیم ربط ظاہر دے کہ سورت ابراہیم کم بیان دا توحید دا اثبات رسالت و قرآن پدی کم چکم دینو اثبات تسدے اثبات دا توحید و دا رسالت او دا اثبات قرآن دے سنگا چا آخری آیات سورت ابراہیم سو حاضا بلاغ للناس ولینذروا به دا قرآن پاک تبلیغ دے دا پارا دا ہدایت تا خلقو او دا دے دا پارا چا پدے سر خلقو یرولیش. الف لام را اللہ پاک پوئیگی پمانا دے جو حروف باندے تلک آیات الکتاب دا آیاتون دا قرآن پاک دی و قرآن مبین او آیاتون دا کتاب دی چا قرآن مظہر دے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دا مذمت تا مشرکینو چی باوجود دا دینا چی دیتا دا ہدایت کتاب راغلے دے دی نمانی دیر کرتا با دی ارمانو نو کی اغا کسان کفرو چی کافران دی کافران با پورت دا قیامت مانے بیا بیا ارمانو نکای او سب وی لو کانوا مسلمین کاش چی منگا مسلمانان وی ذرهم پرید و دی لرا یا اکلو چی خوراکو کی ویتمتعو او پیدا حاصل کی. ما حبیبا نا عذاب سوال ولا مکوا خیال کرا لکنا پریدو چی او صورت دی دا مزدار خوراکو نو کی او دا خیستا خیستا چی کم دین و محلون جوڑ کی او دیر شی خزی و کی دا عربو دا مشرانو با سمرا خزی وی لس پا کیوں وی لس کوشو بکن ناغیو پکی اتوی کوشو بکن نبی علیہ السلام توی یا رسول اللہ سو چلو کم دخو مسلمان شم وی دا غسلور چی دی کمی خوخی دی آغا زان تا پریدو دا غسلور ناخوخی لری کد زان کوشو بکن اوری کن نو او پا گیره که بے سو که دا چا با لس خدوی لس غوٹی بے والا ور کروی دمو دا دی گیری نیو غوٹ هم نجوڑی کوشو بکنه ناغوی با سم گیری بکنه سمی او بیا دا مودودیانو پا گیره که خوب شل غوٹی جوڑیگی کوشو بکنه ناغوی پا گیره که خوب دوم را جوڑیگی چی سوای خیال کرا لک نا ذرهم پریدوا ربما یود اللذین ارمانون بکی اغا کسان کفرو چی کافران دی لو کانو مسلمین ارمان دی چی من مسلمانان وی آلتا با بیا ارزو کئی نو پریدوا دی لرا یا اکلو چی خوراکو نو کی و یتمتعو فیده حاصل کی و یلحهم العملو او امیدون ور کی دیتا و او غافل کی دی لرا امیدون اخبل پا دی اخبل امیدون کو دی غافل شی پس او فیعلمون دی لزردا چی بخ عاقبت بپویش وما اهلکنا من قریت ندی حلاکڑی من یو کلے ندی حلاکڑی من یو کلی لرا الا ولها کتاب معلوم مگر داغه دا پارا مکتوب معلومو کم یو کلی چی من حلاکڑی دے داغه دا پارا تقدیر معلوم دا حلاکت تاریخ معلوم کوش بک کتاب نا مراد اگا اجل مقدر ما تسبق من امتنا جلها نولان دے که دا حیث امت تا اجل خپلنا حیث امت تا خپل اجل نمخ کے شوی ندے وما یستاخرون او نورستی کے دلو بلکہ پا عین تاریخ باندے چی کم تاریخ با پا ازل کے مقررو پاق تاریخ باندے با قومنا ختمی دا. وقالو اویل دے مشرکانو دا مکی معظمی یا ایوہ اللذی اے آغا پیغمبرہ نزل علیہ ذکرو چی نازل شوی دے پا زبان دے قرآن پاک اے آغا پیغمبرہ چی قرآن پہ نازل شوی دے انکا لمجنون یقیناً تا خلیوانے یقیناً تا لیوانے پوش بکن ستارو دماغ نشتا دے پوش بکن لو ما تأتینا بالملائکت ولی تا منترات لنکے بالملائکت پا ملائکو باندی منتا پرشتی راو لکنا چستا تصدیق و ستا شہادتو کی ان کنتا من الصادقین لولا حروف دیتا سوئی حروف تحزیز و تو حروف تحزیز سو دی اللہ ولی حلا دی پا کفری خود او کان لولا شابت سلور حروف تحزیز او دیکھ او
چې په ماضي داخل شي څه پیدا کوي څه پیدا کوي تندیم چې په مستقبل داخل شي څه پیدا کوي تهذیب تیزول پوه ما ننزل الملائکة ننزل منگا فرشتو لرا الا بالحق مگر په یقین سره فرشتي چې راځي دنیا ته ندی بیا د ځان سره یقیني عذاب راولي نه که تاسو فرشتي غواړئ بیا تاسو خوښه ده بیا تیار شئ پوه وما كانوا اذا منذرين او ندی دا کافران په دغه وخت کې انتظار کړی شوي چې فرشتي د شهادت لپاره راغلي او تاسو ونه ماننه بیا به صحیح بیا به عذاب بیا به صحیح بیا به عذاب انا نحن نزلنا ذکر بشک من نازل کړی دی قرآن پاک لرا ذکر الف لام عهدی دی مراد نه څه دی قرآن پاک وانا له لحافظون بشک من د حفاظت کوونکیو د قرآن پاک حفاظت وعده چا کړی دا الله کړی د چا په واسطه باندې د حافظانو او د عالمانو په واسطه باندې د دې په دې دوه ذریعو باندې الله د قرآن پاک حفاظت کوي پس د حافظانو ځکه د قرآن پاک دوه حصې دي یو حصه د لفظ ده او بل حصه د صدا د معنا ده الفاظ څوک محفوظ کوي حفاظ څوک حفاظ ځکه چې په سینه کې وته قرآن پاک پروت او معانی څوک محفوظ کوي علما خیال کرال په معانی باندې څوک پوي علما دا دو ذریعې د حفاظت تاسو د قرآن پاک پوه شئ پکې د دې دلته مولا مفتی شفیع رحمت الله علیه د مامون الرشید یو واقعه ذکر کړی دا اختصارا صاحب قرطبی دا لیکلی پوه شئ پکې چې د مامون الرشید عادت داو چې د با هر کال مجلس علمی جوړاو هغه مجلس علمی کې به مسلمانانو مو او کافران به پکې وو یو ځل مجلس جوړ کړو او پس مقاله باندې بحثو یو پیرنګي هغه پکې ډیر بهترین تقریر وکړ مامون الرشید ورته دعوت ورکو چې ته مسلمان شه طالب چې کم دینو ریاست تر کما طالب عہده در کما پوه شئ پکې د ویره زما شرح صدر نه ده شوی ایمان را نه و بل کال بیا فقهي مقاله باندې بحثو فقهي مقاله باندې علما جمع شو د ملک او دغه پیرانګې په کوم راغله خیال کړه دغه پیرانګې چې څنګه تقریر ته پاسې زو نو په پاسې دلو سره کلمه شروع کړل چې اشهد الله اله الا الله دغه مامون الرشید او توی عجیب خبره ده پروس کال چې ما ته وی تعالی زه حکومت کې حصہ در کوم خو ته مسلمان شه مسلمان نشولې وستاد باندې څه چلو شو پوه شئ بکا یاره بیا هغه وخت کې مې شرح صدر نو شوی او زما څه شرح صدر مې شوی ده وې څنګه وې زه خطاط ما خوشنویس ما زه په خوشنویسۍ سره کتابونه لیکم او بیا خرڅوم دغه زما رزق دی ما درې نسخې د تورات ولیکلې په مختلفو خطونو او رنګونو سره درې نسخې مې د انجیل ولیکلې په مختلفو خطونو سره او د درې نسخې مې د قرآن پاک ولیکلې په مختلفو خطونو سره بیا ما دغه نسخې خپل علماو ته پیش کړلې يهوديانو ته مې پیش کړلې هغې ډېر شکر ادا کو په ډېر ګران قیمتونو یې رانه واغستلې بیا مې پیرنګیانو ته د انجیل نسخې پیش کړلې هغې په ډېر ګران قیمت واغستلې شکر یې ادا وی بیا مې مسلمانانو ته دغه درې نسخې د قرآن پاک پیش کړلې وی هغې داسې واړولو په یو طرف په بل طرف باندې او ما په دې ټولو کې تحریف کړی په تورات کې مې تحریف کړی په انجیل کې مې تحریف کړی او په قرآن پاک کې مې کړی وی ما چې کوم دی چې دوی هغه پاڼې واړولې پوه شو چې دې قرآن پاک کې خود رد و بدل کړی دی وی ما ته هغه نسخې ټولې واپس کړلې وی دا خو مونږ په یو پیسه هم نه اخلو دا په یو پیسه هم نه اخلو دا په دې کې څه چل کړی دی دا په دې کې الفاظ او کلمې بدلې کړي دي
وی زه دغه وخت کې زه پوه شم چې بالکل دا قرآن پاک څه دی دا حق کتاب دی چې الله تعالی د دې د حفاظت وعده کړې ده او یقینا دی محفوظ دی څه دی محفوظ دی خیال کې راغله وی زما شرح صدر وشوله او ایمان مې چې کوم دی راوړلو نو دا هغه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون مون قرآن پاک نازلو او د دې حفاظت د دې څه کوو حفاظت کو پوه شوې که نه او په دې یو بله قصه مولانا تانوي رحمت الله علیه ذکر د هغه قصه هغه ذکر کړې ده هغه وایي چې زمونږ په زمانه کې یو حافظ و هغه حافظ به درس کو طالبانو ته خو طالبان به ورله د لرې نه راتله وی یو حافظ ولا راغی ورته وی بیا حافظ صاحب زه خو دلته کې چې کوم دی نه سبق وایم هغه ورته وی زما په دې جومات کې ډوډۍ نه میلاویږي د بار نه راځه او سبق وایه هغه وی زما د ډوډۍ سره ستاسو کار دی پوه شوې که نه ما ته سبق وایه نو وی سبق شروع کړ 3 ورځې وږی پاتې شو په هغه محله کې چا ورته ډوډۍ ست نه کوه پوه شوې که نه نو د خدای شانو د دغه محله کې مړی وشو او هغه زمانه کې د ادای خلقو دستور دا چې په مړي پسې به څلوېښت ورځې خیرات ورکاوه څلوېښت ورځې به یې پسې خیرات ورکاوه د طالب جان خیرات شروع شو پوه شوې که نه چې یو کم څلوېښت ورځې پوره کېدلې بل پکې راوپرځېده پوه شوې که نه بیا چې کوم دی دغه خیرات یې شوه وظیفه یې شروع شوله وی بیا چې یو کم څلوېښت پوره کېدلې هغه حافظ چې کوم دی نو هغه استاد هغه وی پاسې د خلکو ته تقریر شروع کو وی چې څنګه مو خوښه ده دې طالب له ډوډۍ مقرر کوئ او که نه داسې یو ځای پوه شوې که نه خوښه م خپله ده نو ځکه چې زما سوچ دی چې په هر څلوېښتمه باندې دا دوه خو مړه شو سبا د بل نمبر دی پوه شوې وی خلکو ته وی چې ډوډۍ وله مقرر کوو نه دې باندې دا واقعه لیکلې ده چې الله د قرآن پاک حفاظت کوي پوه شوې که نه حفاظت یې کوي د هغې د حفاظت هم دغه طریقه ده چې د ډوډۍ انتظام یې خدای پاک کوي لکه د فوج د ډوډۍ انتظام څوک کوي حکومت کوي که نه پوه شوې که نه که ډوډۍ وله نه ورکوي تنخوا وله نه ورکوي هغې بیا نوکري کوي نه کوي پوه شوې که نه دارنګې دا طالبان دا د الله تعالی د دین سری څوکیدار دي محافظین دي په لوګه تند باندې په وخت تیری نن راته چې کم نه چا خبره کوله وی 11 لکه زکات مې ورکړه مې ډېر ښه کار وکړو چې 11 لکه روپۍ زکات ورکړو خو چاله ورکړو مدرسې له ورکړه که نه دې نورو له ورکړه پوه شوې که نه مونږ خو ترې نه یو خبر شوي پوه شوې که نه معلومیږي دا چې دای چې کم دی نو په دې کلي کې چې ته په نورو خلکو تقسیم کړي دي پوه شوې که نه د مدرسې حفاظت څوک کوي الله کې په دې غیبي اسبابو یو تن پکې راوپرځي زمانه د مسلې تپوس وکړي وی پې دې څو کېږي زه هم دومره پوه شوې که نه نو حساب وله ما کړی نو کم از کم نیم پکې راولیږي پوه شوې که نه نو په دې شکل باندې مدرسه چلیږي ورپسې زکات نه ورکوي پوه خو دغه چې راوی پرځئ که نه نه بیا چې کوم دی نه تپوس ته مسلې کوي پې دې څومره کېږي زه هم دومره پوه شوې که نه نو بیا راولیږي ورپسې شه نو دا د الله تعالی نظام دی انا نحن نزلنا ذکر چې مونږ دا ذکر د قرآن پاک نازل کړی دی او مونږ د دې حفاظت کوو د تورات باره کې دا وعده نشته دی هلته کې وعده څه ده د آیات کریمه کې راغلی دي چې واستحفظوا من کتاب الله چې د دینه د علماو نه طلب د حفاظت شوی دی چې تاسو به د تورات حفاظت کوئ تاسو به څه کوئ د تورات حفاظت او دلته د علماو نه طلب نه دی شوی الله تعالی په خپله وعده کړې ده ولقد ارسلنا بشکر علیګلی زمونږه من قبلک مخکستانا څومره لیږلي دي پیغمبران فی شیع الاولین پاغه جماعتونو د پخوانو خلقو کې پیغمبران مونږ را لیږلي دي په څه کې په جماعتونو د پخوانو خلقو کې ګورئ دې ټکي ته هم سوچ وکئ ښه فی شیع الاولین ویلی دی او الی شیع الاولین نه دی ویلی دا ولې ځکه چې که الی شیع الاولین ویلی دی ویلی وی نه معنا به دا وه
چې دی د دغه قبیلې د جنس نه نو چې فی شیع الاولین وي نه هر پیغمبر چې الله را لېږلی دی په خپله قبیله کې را لېږلی دی په څه کې په خپله قبیله کې را لېږلی دی وما یاتیهم نه به راته دوی ته من رسول هیڅ یو پیغمبر کله چې پیغمبر به راغی الا کانو به یستهزئون دوی به په دغه پیغمبر پورې مذاق کولو په دغه پورې به یې څه کولو مذاق پې کولو کذلک همدارنګې نسلکه داخلو مونږه د کفر لرا فی قلوب المجرمین فضلونو د مجرمانو کې لا یؤمنون به ایمان نه راوړي په دې کتاب باندې وقد خلت سنت الاولین حالان کې تیر شوي دي طریقې د پخوانو خلقو تیرې شوي دي چې کم یو قوم به د خپل کتاب نه انکار وکړو په دې باندې به عذاب راغی ولو فتحنا علیهم که مونږ کولاو کو په دې باندې بابا من السماء دروازه د اسمان الله فرمای کدی قریشو ته د اسمان دروازې کولاو کړم او دوی بروخیږي او جنت هم ویني او دوزخ هم ویني نو بیا به سوی وی به دا خو په مونږ باندې نشه راغلی ده نشه پوه شوې به که نه دا خو نه اسمان دی او نه ځمکه ده او نه جنت دی نه دوزخ دی بیا به دوی وایي چې دا مونږ څه یو په مونږ باندې شهر شوی دی که چېرې کولاو کو مونږه علیهم په دې کفارو باندې بابا من السماء دروازه د اسمان پس ولو فیه یعرجون دوی شروع شي چې په دې کې خیږي په دې دروازو کې په پوړو باندې په بره خیږي لقالو دوی به وایي انما سکرت ابصارنا بېشکه نشه راغلې ده په نظرونو زمونږ باندې دا زمونږ نظر باندې ده دا حقیقت نه دی څه ده نظر باندې ده لکه د سحر شوي په شان بل نحن قوم مسحورون بلکې مونږ هغه قوم یو چې په مونږ باندې سحر کړی شوی دی وحفظناها من كل شیطان الرجیم ولقد جعلنا فی السماء بروجا بېشکه مونږ پیدا کړي دي په اسمان کې برجونه په اسمان کې مونږ برجونه پیدا کړي دي د برجونو نه مراد هغه درانه چې کوم دی نو سیارې دي درنې سیارې اوه سیارې دي پوه شې په هر اسمان کې خپله سیاره ده د انور دومره غټه سیاره ده چې دا اوه شلې ځلې چې دا ځمکه دا لویه شي د انور چې کوم دی نو حجم ته به ایلاغه ورسېږي پوه شوې نو دا او دا سپوږمۍ څومره لویه دا د ټولې ځمکې مره حجم لري پیدا کړي دي مونږ په اسمان کې برجونه چې هغه مراد چې نه سیارې دي وزیناها مونږ ښایسته کړی دی اسمان لره للناظرین دپاره د کتونکو ګوره د نظر په لحاظ سره څومره ښایسته دی ته به وایې چې دا یو شین څادر دی او په دې کې دا ښکلي ستوري دا پکې ودرولي دي دوه قسمه ستوري دي یو خنس دي او بل څه دي کونس دي یو ځینې داسې ستوري دي چا پناه کېږي ځینې داسې ستوري دي چې واپس راشي او ځینې درې قسمه ستوري دي ځینې داسې ستوري چې په ځای ولاړي لکه دا قطب شمالي او قطب جنوبي خیال کې راغله درې قسمه ستوري دي وزیناها د اسمان مونږه ښایسته کړی دی للناظرین دپاره د کتونکو وحفظناها او مونږ د دې اسمان حفاظت کړی دی من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوي نه د هر شیطان رټلی شوي نه شیطانانو نه مونږ د اسمان څه دی محفوظ کړی دی خیال کې راغله دا شیطان چې و د خیال کې راغله کنه درې انقلابات په شیطان باندې راغلي دي یو وخت دی په جنتونو کې په اسمانونو کې آزاد و هر طرف ته آزاد و دویم وخت پې بیا راغی چې د جنت نه راویستلی شو او ځمکې ته راغی نو بیا دویم وخت په ده باندې دا راغی چې د اسمان ته به بره نه شو ختلی خو د اسمان خواوشا به ته په دې وریځو کې به پټېده او د فرشتو خبرې به یې اورېدلې او بیا چې کومه به یې واورېدله د لاندې ځمکې ته به راکوز شو نو شیطان دغه د ساحرانو ته به یې هغه خبره وغورځوله یو به رښتیا وه او یو کم سل به ورسره دغه ساحرانو دروغ جوړ کړله خیال کې راغله دغه ساحرانو به ورسره دروغ جوړ کړه پوه شوې که نه شاباس اوس دا ځینې دمګرې دي که نه پوه شوې که نه
چې څوک ولاړ شي پتا څه چل شوی دی و خدای دې بې خوباسه ولی په شک کې ورده پتا څه چل شوی دی ا غریب چې کم نه په سودا کې پریوزي چېرې په ما باندې کم پیرې ناشته ادا په ما باندې څه چل شوی دی په خپل جو بیا زړیږي په ورو باندې دا مولانو ته دا چلوخ پوه شو به کنه د خپل پیسو ده خیال کرا لکه وي پتا څه چل شوی دی پتا باندې تور پیرې دی سپین پیرې دی پوه شو به کنه نو دا خبري ورته وکي او نو دا خیال کرا لکه نه دا شیطانان چې دی بس دی با په دویم انقلاب کې به اسمان ته ختل خو بره باندې شو تللی دریم انقلاب یا د نبی علیه السلام په وخت کې راغی چې کله د قرآن پاک تلاوت شروع شو نبیا د اسمان نه چې کوم دی نه داخله بند شوله اسمان ته ختل بند شو فاتبعه بشهاب ثاقب بیا په میزایل را گزارېده بیا درې یا خو مړ شي او یا چې کوم دی نه زخمی شي یا لیونی شي څه شي لیونی شي شیطانانو د شیطانانو تلو په دریم انقلاب کې بند شو نو الله تعالی فرمایي وحفظناها من حفاظت کړی دی د دې اسمان من کل شیطان رجیم د هر شیطان رټلی شوی نه الا من استرق السما مگر هغه شیطان چې هغه غلا وکړي د غوږونو فاتبعه بشهاب مبین تابع کې الله تعالی په د پسې تابع شي په د پسې څو شهاب مبین هغه شغله ښکارا شغله حدیثو کې راځي نبی علیه السلام تپوس کوي د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې موږ په یو مجلس کې وو په دې کې یو ستوری را خلاص شو نبی علیه السلام تپوس وکړو وی دا ستوري چې وشته کېږي ستاسو په زمانه د جاهلیت کې به تاسو څه وي اصحاب کرامو ته چې دا ستوري وشتل کېږي ستاسو په زمانه کې به خلقو څه وي اصحاب کرام وی یا رسول الله مونږ به دا وی چې دا یو یا چاته یو بادشاه مړ دی یا یو بادشاه پیدا کېږي پوه شئ به کنه یا یو غټ سړی چاته مړ شوی دی د هغه په وجه دا ستوري وشتلی کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل دا ستاسو د عبث خیالونه دي پوه شئ به کنه دا نه د چا د مرګ د وجې دا میزایل وشتلی کېږي او نه د چا د ژوند د وجې دا وشتلی کېږي خیال کرا لکه بلکې دا د شیطانانو د وشتلو دپاره خدای پاک دا میزایل دا ستوري را لیږي او دوی پې وشتلی کېږي والارض مددناها ځمکه چې دا مونږه خورا کړې ده په دې والقینا مونږه ځمکه خورا کړې ده دا ځمکه مخکې څه وه دا چې غونډه وه نو الله تعالی څه کړله همواره کړله والقینا فیها رواسي مونږ غورځولي دي په دې کې غرونه وانبتنا فیها من کل شیء مونږ زرغون کړي دي په دې کې هر قسم فصل موزون چې مناسب وي مناسب فصلونه پکې مونږه زرغون کړي دي وجعلنا لكم فيها معيش من پیدا کړي تاسو لره په دې ځمکه کې سامانونه د ژوند او د معیشت اسباب ومن لستم له برازقین او هغه چې موږ تاسو له په دې ځمکه کې اچولي دي چې تاسو هغې ته رزق ورکوونکي نه یې تاسو هغې ته رزق ورکوونکي نه دغه من خو په ذوی العقول کې استعمالیږي دلته عام دی کاغه ذوی العقول دي که غیر ذوی العقول تاسو هغې له رزق نه ورکوئ دا موږ د ځمکې ته راویشتلي دي د ځمکې ته راویشتلي دي پوه شئ داسې درانه ځناور پوه شئ بې که نه مونږ وایو یاره اوښ غټ ځناور دی د اوښ نه غټ بیا څه دی اتي دی که د اتي نه غټ ځناور شته دی ولې نه کرکدن ورته وایي چې د اتي په ښکر باندې اوچتئ باره بانګه یې کي پوه شئ بې که نه اتی چې کم نه په ښکر باندې اوچتای دغه د افریقې په ځنګلاتو کې وي دغه ځناور شته دی چې کرکدن ورته وایي نو دوی له دا رزق څوک ورکوي من لستم له برازقین هغه ځناور چې تاسو هغې له رزق نه ورکوئ وان من شیء نشته دی یو شی الا عندنا خزائنه مگر زمون سره خزانه دا غي دي د عرش خزانه زمون سره دي وما ننزله ننازلو دی خزانو لرا الا بقدر معلوم مگر په انداز معلوم سره کدوبو خزانه دي هغه مونږه په انداز نازلو کا خیال کراله کنه
کاغه د وحی خزانه دي هغه په انداز نازلو کاغه د حیواناتو خزانه دي هغه په انداز باندې وارسلنا الرياح اور علیکم مونږه بادونه لواقح درانه بادونه مونږه راولي خیال کړه د دې وبو د تنظیم څوک کوي الله لواقح جمع د لاقحتون ده ها د دې وجنه غټي وخه تسوي لقحه ویل شي لقحه پوه شئ به فانزلنا من السماء بیا نازلو مونږه د طرف د اسمان نما ان اوبو ها دا درنې او وریځې مونږ را روانې کو د سنه د دریاب خیال کرا راکنه چې هغه ډکې د اوبو نه نه بیا څه چلو کو بیا په دې وچ ځمکه باندې د پاسه ودرو او هغه اوبه په تاسو باندې وسکو فانزلنا من السماء ماء بیا نازلو مونږ د اسمان د طرف نه اوبو فاسقیناکم تاسو په خلوب کو وما انتم له بخازنین نه تاسو هغه لره خزانه کوونکی دا بر سٹاک چې د اوبو جوړ شو دا تاسو خزانه کړی دي دومره سٹاک چې هغه په دې ځمکه بیا نه ځایږي دومره ډېرې اوبه و انا لنحن نحيي مونږ ژوندي کوو خلق لرا ونمیت مړه کوو ونحن الوارثون مونږ وارثین یو د ټول مخلوق وارثان څوک دي یو الله دی ولقد علمنا المستقدمين مونږ بشک مونږ پیژنو لمبو لرا منکم استاسنا ولقد علمنا المستاخرين پیژنو مونږ ورستو استاسو لرا لمبي مونږ پیژنو ورستیم پیژنو لمبي څوک دي د دې 15 ترجمه شوي دي ښا 15 ترجمه د مستقدمین د مستاخرین شوي یو دا چې د مستقدمین نه مراد اموات دي او د مستاخرین نه مراد احیا دي څه دي اموات او احیا دا ترجمه امام ضحاک کړی دا خیال کړه او بل ترجمه هغه امام قتاده کړی دا چې د مستقدمین نه مراد مولودین دي چې کم پیدا شوي دي او مستاخرین نه مراد چې لا پیدا شوي نه دي دا پیدا شو علم الله ته دی او دا نه پیدا شو دا غیم علم الله ته دا درېمه ترجمه د مستقدمین نه مراد سابقه دي د مستاخرین نه مراد لاحقه دي لاحقه دا ترجمه امام مجاهد کړی دا پوه شئ سابقه او لاحقه او حسن بصری رحمت الله علیه د مستقدمین نه مراد اهل خیر اغسته دي چې هغه به د ټولو نه مخکې جنت ته ځي او د مستاخرین نه مراد اهل شر اغسته دي چې هغه به د جنت نه محروم پوه شئ د مستقدمین نه مراد څه جنتیان او د مستاخرین نه مراد جهنميان او سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا مشهور تابعی دی د مستقدمین ترجمه کړی دا په مصلین او مجاهدین باندې او د مستاخرین ترجمه کړی دا په غیر مصلین او غیر مجاهدین باندې منگزار او مجاهدین دا مستقدمین دي او نه منگزار نه مجاهدین دا سدي دا مستاخرین دي وان ربک بشک رب ساچ دی هو یحشرهم هغه ژوندې کوي د مخلوق لرا جمع کوي به د مخلوق لرا انه حکیم علیم الله تعالی حکیم دی په خپل صنعت کې او علیم دی په ټولو کائنات باندې ولقد خلقنا الانسان من صلصال دا مخکې بیان د سو د علویاتو او دا اوس بیان د سفلیاتو دی ښا علویات خو څه دي اسمانونه بروج او پوه شوې کنه آسمانی مخلوق دغه علویات دي او اوس د زمینی مخلوق ذکر الله تعالی کوي زمینی مخلوق څوک دی انسان وغیرہ ولقد خلقنا الانسان بشک من پیدا کړی دی انسان لره من صلصال د ټنګېدلې خاورینا من حمیم مسنون چې هغه خټه مسنون بدبویا هغه خټه چې بدبویا خټه ځکه چې څلوي خوره دی دغه وټه په دې نور باندې وټنګېدله او بدبویه شوله پوه شوې بیا تنه شکل د آدم علیه السلام جوړ شو سوال معنی ټنګېدلې او مسنون معنی دغه د بدبویه پوه شوې
والجان خلقنا پیرې چې دې مونږه پیدا کړې دې من قبل د مخکې نه د انسان نه پیرې مشر دی پوه د څه نه جوړ شوی دی من نار سموم دا غور د زهرینا دا غور زهرینا من د تیز لمبینا دا جان پیدا شوی دی خیال کرا لکه او بل ځای کې سره راځي چې د دخان نه پیدا شوی دی هغه ور چې په هغې کې لوګي دا د دې تطبیق دا دی چې دا جن چې دی نو دی ور همو زهري ور همو او ورسره ورسره چې کم دی نو لوګي پکې همو او شیطان چې دی د خالص ور نه پیدا دی لوګي پکې نه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ پاغو خیچو الرب ستال الملائکتی ملائکوتا انی خالق بشرا من صلصال ز پیدا کونکیم یو انسان لرا د ټنګې دل خاورنا من حمئ مسنون چغه خټه بد بویدا پیدا سویتو کله چې زده تیار کم ونفخت فيه من روحي از پکې پوکې وکم د روح خپل روح پکې واچوم فقعوا له ساجدين تاسو غورځيږئ دته سجده کوونکی دته سوکای سجده دا ګوره د انګریزانو جواب هم شو آدم علیه السلام کې الله تعالی څه اچولی دی خپل روح یې پکې اچولی دی سره د هغې نه چې د هغه د الوهیت چا دعوه نه ده کړې او د عیسی علیه السلام د الوهیت دعوه کړې ده حالانکې هلته کې من روحي دی دلته هم روح الله دی څه دی روح الله دی ورپسې فسجد الملائکة كلهم اجمعون ټولو سجده وکړله چاته آدم علیہ السلام تا الا ابلیس ابا انکار کو ان یکون مع الساجدین چې دې ملګری شي د سجده کوون قال یا ابلیس او فرمایل الله تعالی اے ابلیس مالک الله تکون مع الساجدین قال لم اكن لاسجد نه مزه چې د سجده وکم له بشرین انسان تا اته انسان خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها الله تو فرمایل ابلیسا چې انکار دی وکړو فإنک رجیم بشکت ورټلې شولې بس ته مرجوم شولې رجم څه ته ویلی شي په ګټو ویشتلو ته رجم ویلی شي وإن علیک اللعنة إلی یوم الدین پتا باندې به تر قیامته پورې زما لعنت قال اویل شیطان رب انظرنی إلی یوم یبعثون الله ماله مهلت راکړي تر ورځې تر قیامته پورې تر هغه ورځه پورې چې دوباره دا خلق پیدا کړي دی خو په ځان پوه چې بس زما په حق کې اټل فیصله وشوله چې تسې ته ملعون قال فإنك من المنظرین الله تو فرمایل ما تعالی مهلت درک الی یوم الوقت المعلوم تر ورځې د وخت معلوم پورې زما په نس باندې چې کم وخت دی هغې پورې ما تعالی سوال قبول کو هغه څه دی یوم الوقت المعلوم څه دی لامبۍ شپېلۍ ده څه ده یو د بعث شپېلۍ ده هغه په 40 کاله پس ده د بعض شپېلۍ چې دغه 40 کاله پس ده یو د صعق شپېلۍ ده د صعق شپېلۍ هغه 40 کاله مخکې ده خیال کې راغله قال بیا د ویل رب ای زما ربه بما اغویتنی په سبب د دې چې تا ته بېلاره کړمه لأزینن لهم فی الارض زه به ښایسته کومه د انسانانو ته په ځمکه کې د ځمکې څیزونه به ورته ښایسته کوم ولأغوینهم اجمعون او دی به ګمراه کومه په یړه سره الا عبادک منهم المخلصین مگر عباد صالحین شته کم صالح بندگان چې دي اب زمانه بچ کیږي قال هذا صراط علی ویل الله تعالی دا یو لار ده چې ما په ځان باندې مقرر کړی دا مستقیم چې سیده لار ده بس ما هم د سره دا قانون کېښود چې زما صالح بندگان ته نشي ګمراه کولی چې نور څو ګمراهی نو تا ته اجازت دی ان عبادي بېشکه بندگان زما چې دي دا بیان د څه دی د دې صراط مستقیم دی زما بندگان چې دي لیس لک علیهم سلطان تا لره نشته په دې باندې غلبه الا من اتبعک مگر هغه کسان چې تابع شي ستا من الغاوین د ګمراهانو نه وان جهنم لموعدهم اجمعین بېشکه جهنم چې دی دا ځای د وعدې د ټولو دی لها 7 ابواب د جهنم 9 دروازې دي لكل باب منهم جزء مقسوم د هر دروازې لپاره یو حصہ مقرر ده د هر دروازې لپاره د جهنميانو نه یو مقرره حصہ ده خیال کړه دغه 9 دروازې دا کمی دي پوه شئ به کنه دغه
و دروازې خیال کې رااله یو دروازه چې دا د یهود ده پوه شوې که نه باب الیهود بله دروازه باب النسوارا بله دروازه باب الصابئین صائبین د صابئین او څلورمه دروازه د مجوس پنځمه دروازه د مشرکانو او شپږمه دروازه د منافقانو اومه دروازه د موحدینو د چا د موحدینو دا کم موحدین دي پوه شوې که نه اورې که نه دا هغه موحدین دي پوه شوې که نه چې د دې نه څه جرایم شوي دي سره د توحید نه او په آخر کې به بیا د جهنم نه راوځي په آخر کې به ته نه راوځي پوه شوې که نه اورې که نه یو توحید دی یو توحید دی پوه شوې که نه توحید څه ته ویلی شي ګوره توحید یو د عراق کجوري ته هم توحید وایي ښه هغه موحدین چې د عراق په کجورو میني هغه هم څه دي هغې ته موحدین ویلی شي یو موحدین دي توحید ویلی شي زغلولو ته څه ته ویلی شي ازغلولو ته پوه شوې که نه ناغه دا هر وخت خلک زغلی پوه شوې که نه زغلولي دي که نه دي زغلولي پوه شوې که نه دې ته توحید زغلولو ته وایي په عربۍ کې ورپسې شه نو الله جل شانه فرمایي ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین دغه بیان د مجرمینو دا بیان د صالحین دی ونزعنا ما فی صدورهم من غل من به اوباسو د سینو د دې مسلمانانو نه من غل حسدونه هلته به حسدونه نه اخوانان دی به رونه وي علی سرر متقابلین په تختونو باندې یو بل ته مخامخ د ادب او د احترام د وجه نه به دی یو بل ته شاکی نه په جنتونو کې به په تختونو ګرځي او یو بل ته به مخامخ وي لا یمسهم فیها نصب نه به رسېږي دي ته په دې جنت کې نصب ستړیوالی ستړیوالی به ورته نه راځي خیال کې راله خیال کې راله که نه دی به ستړی کېږي نه د دنیا په نعمتونو کې سړی ستړی شي کاډو بادشاهي که نه نو بیا هم ستړی شي پوه شوې هلته به ستړي کېږي نه ولې الله تعالی فرمایي لا یبغون عنها حولا دی به د جنت نه د تلو اړو تصور هم نه کوي د جنت نه د وتلو به اړو تصور او فکر نه کوي پوه شوې وما هم منها بمخرجین نه به دوی د جنت نه وایستلی شي څوک به یې باسي هم نه نبی عبادی خبر ورکا اے حبیبا بندگانو زمات انی انا الغفور الرحیم وان عذابی او د دې خبر ورکا ان عذابی هو العذاب العلیم ونبئهم خبر کدی مؤمنانو لرا عن ضیف ابراهیم خبر کدی د خپل امت لره د چانه د میلمنو د ابراهیم علیه السلام نه دا مخکې د جنت ضیافت ذکر شو او دا د ابراهیم علیه السلام ضیافت ذکر کی اما کنه ضیافت ته چاو د جنتیان او دا ضیافت د ابراهیم علیه السلام خیال کرا چاره ملمستیا ور کړی لا فرشتو لرا چې جبرئیل علیه السلام میکائیل علیه السلام او سوکو اسرافیل علیه السلام اس دخلوا علیه هر کله چې داخل شو په د باندې فقالو دی ویل سلام فتا دی سلام قال سلام قال انا منکم وجلون یرا اشنایان روزه خو تاسو نه یریږه مخه سناشنا غونډه کې خلق یې ګوري چې د کم وطن نه راغلی قالو دی وته ویل لا توجل ما یریږه انا نبشرک بغلام علیم مونږ تعالی زیر درکو پالک چې کوم نه عالم سره پالک سره او خيار او عالم سره هغه الک څوک دی چې دا غنوم به اسحاق علیه السلام قال بشرتمونی ویلا حضرت ابراهیم علیه السلام آیا تاسو مال زیر راک علا اما سنیل کې برو سره دینا علا پمانه د ما سره دینا چې ما تر شدل دا بوډاواله په بمت بشرون د کم شي تاسو مال زیر راکوي په بوډاواله کې به زما بچي سوش قالو هغه وته ویل بشرنا کبلا چې مونږ تعالی زیر درکړې ده په حق سره دا یقیني زیر ده فلا تکم من القانتين تمکه غدا نا امیدوارونه
قال او فرمایل ابراهیم علیه السلام وما یقنط من رحمت ربه هغه څوک دی چې هغه نا امید شي د رحمت طرف خپلنا الا الضالون مگر گمراهان. قال بیا دو قال اویل دغه فرش د ابراهیم علیه السلام فما خطبكم ايها المرسلون صد حال تاسو اے رسولانو د الله اے د الله تعالی استادو سکار لتا سو راغلی خطب شان او حال. قالوا دی اویل ان ارسلنا مورا لګلی شویو الی قوم مجرمین هلاکت دغه قوم مجرم تا دالته یو مجرم قوم دی چې هغه ته لوطیان ویل شي الا آل لوط مگر خاندان د لوط علیه السلام. د لوط علیه السلام چې کوم بچی دي ابرانه سي هغه به بچی هغه ته مونږ سنوای ان لمنجوهم بشک مونږ دوی ته نجات ورکو اجمعین پيلا سرا سرا یېلا سرا. دا ودلته د تورات دغه پرځول شو د تورات د قران څه شو پرځول شو پوښې به قران پاک او تسوي منجین وای چې دا بچتی د عذاب دا پاکان دي پوښې به او تورات او تسوي تورات وای چې دغه دو جنکې چې وې د لوط علی السلام یو ته صغرا وای بلې ته کبرا وای پوښې به د دې بدکاری وکړه دغه بدکاری په نتیجه کې آریا قوم د هندستان دا پیدا شو پوښې به دا چا ویلي دي تورات اورې زوم زه تورات تاسو راوړم چې وای نه خو یې شي رانه پوښې به دا ما ځای په ځای باندې کتلې دي پوښې دغه ځای مې په کوم کتلې دي او اسانه عربي د ارسو په پوېږي پوښې به او نو وای مگر آل د لوط علیه السلام هغه بچی ان لمنجوم اجمعین الا امراته مگر خذتنا مستثنا دا خذ په کفارو کې دا قدرنا مقرر کړی دا غیلره مونږه مقرر کړی دا انها لمن الغابرین شدا دا د پاتې کې دون کو نه د عذاب کې دا با په عذابیانو کې فلما جاء آل لوط هر کله چراغ آل د لوط علیه السلام ته څوکرالو هغه پیغمبران فرشتي او آلته کې د بوډاګانو په شکل کې راغلي وي او دلته د الکان. قال نو فرمایل انکم قوم منکرون خیال کرا لکه دا چاوي قال لوط علیه السلام فرشتي خورا ورسېدلې کنه وی انکم قوم منکرون وملګرو تاسو خو ناشنا غونډه کې میلمانه معلومیږي. قالوا اغي وتويل بل جئناك مونتا تراغلیو بما كانوا فيه يمترون باغ عذاب سرا چې دې خلقو پکې شک کولو واتیناک بالحق امونتا ته حق حکم راوړې دي و ان لصادق منغرشتنیو پاسر به اهلک روان کا اهل بیت خپل بقطع من الليل په یو ټوټه د شپې کې د شپې په حصہ کې د خپل بچی دی روان کا وتبع ادبارهم ورپسې ځا د دې خپل خاندان په خلقو پسې ورستو تا اوري د تبلیغیانو خبره ثابت شوه تبلیغیان د جماعت مشر مخکې کو ورستو دي لوط علیه السلام تم حکم سده ته ورستو دا استاد جنتیان بستانه مخ روان خوش ولا يلتفت منكم احد ندی ګوري او تاسو نه یو بم نه ګوري پشاد نه ګوري یو خبل خو دي تبلیغیان وای کنه لکه فلا رضای نلاری چې کم دینو اخی په خي طرف باندې ځای پوښې به کنه او سکوي خیال کرا یو خبل خو مګورې د چا کورونو ته د چا چې کم دینو بنگلو ته د تم ګورې پوښې به وامزو حيث تؤمرون زي تاسو هغه مقام ته چې تاسو ته حکم کیږي وقضینا الیه ذلک الامر امنګه مقرر ک د طرف ته ذلک الامر منګه فیصله وکړه د لوط علیه السلام ته دغه امر د عذاب ان دابر هؤلاء چې بشک جړې د دې کافرانو چې دي مقطوع دا بکټ شي مصبحین په وخت د سار کې جړې بددي په وخت د سار کې کټ کی وجاء اهل المدینه په دې کې راغله هغه د خار خلق یستبشرون چې وبل لزیری ورکول چې سار شو کنه خیال کرا لکه یا دغه وخت کې چې کله د میلمانه را ورسېدل خلق یو بل تجیری شروع کړل وی ډیر خیسته لکان راغلي دي
قال نو فرمایل لوط علیہ السلام ان هؤلاء دا کسان چې دي زیفی دا ملمانه زما دي فلا تبزحون ما مرسوا کوي د خدای د پاره تاسو ما بي عزت کوي واتقوا الله دا الله نه ویریږي ولا تخزون ما مخفا کوي نه ما مرسوا کوي فضیحت او خزیا دواړه یو شی دی قالوا ویل دي اولم ننهك عن العالمین آیت مونږ نه منې کړي عن العالمین د امداد د خلقنا تا سره مونږ دا فیصله نه کړی چې ته به د خلقو حمایت نه کې د خلقو مرګتیا باندې کې قال هؤلاء بناتي ودا زما لونه دي تاسو دا چوکې چې خامخا تاسو شهوت ته باندې غالب ده زما د لونه په نکاح سره واله د دې سره نکاح وکړه هغه زمانہ کې د کافر او د مسلمان په منځ کې نکاح سو جایز ان کنتم فاعلین کچری تاسو کوون کې د شهوت پله لعمرک الله قسم کوي ښا وې ای زما پیغمبر استا په عمر دي زما قسمی د دین عظمت د نبی علیہ السلام ثابت شو د نبی علیہ السلام په عمر باندې الله قسم کوي انهم بشک دغلو چان چې دي لفی سکرتهم په مستیخ په کې یامهم سرګردان دي په خپل مستی کې څه دي سرګردان دي پوه شي په فاخذتهم الصاعقه ونسديلرا اواز جبريل عليه السلام دالته پیچغه چاواله جبريل عليه السلام اول خو دا پینځه کلیو کنه صدوم سبوبم ادمغا ينبوع یو بل کله دي دا پینځه کلی دای په یو منګول کې واغستلو پینځه خارونه په هر یو خار کې یو لاک خلک دا 15 لاک خلک په منګل کې اوچت کو او اسمان ته ورسول بیا پاستر دا غزمه کې سکړه دا غزمه کې پاستر دا یو خار وس په هغه ځمانه بحر مردار جوړ شوی بحر میت او تم یا بحر مردار او تم هغه ځای باندې اوس دریاب جوړ شوی ولی ازمکه خوچته شو لکانه په منګول کې واغه سلانه اوچته شو او بل ځای کې بیا وګرځول او بیا په دې باندې چې کم ته نه ځای په ځای په دې ځنګلو کې پاتې شو کنه باغی باندې بیا د کانو باران وشو نه په دو عذابونو باندې دی عذاب شو یو د جبرئیل علیه السلام په چغه باندې او بل چې کم نه په کانو باندې نو الله فرمایي فاخذتهم الصيحه ونسديلرا چې د جبرئیل علیه السلام مشرقین په وخت د سار کې فجعلنا عالیا سافلها مونږ وګرځاو هغه بر طرف لاغي هغه کوزو وامطرنا عليهم حجاره مونږ اورولې په دې باندې کانی من سجیل د کودرو کانی سجیل هغه ټیکلی ته وي ان فی ذلک لآیات بشک په دې مذکور کې نشانه د عبرت للمتوسمین د پاره د عقل خاوندانو توسم نشانه ته ویل شي قسیم نسیم جسیم وسیم توسم نشانه ته وای خیال ک مراتنا بصیرت والا خلق دی وانها بشک دغه خار چه دی لبی سبیل مقیم دا په سړک کا روان دي په سړک سیده دا چې کوم سړک شام طرف ته تللی دی د صدوم نه او د اردن نه دا دغه سړک په غاړه باندې دغه کلی ان فی ذلک بشک په دې مذکور کې لآیت للمؤمنین نشانه د عبرت لپاره د ایمان والو خیال کړه آثار قدیمه والا هغه داسې په ناشنا ځایونه پسې ګرځي نور څوک سپری باران چې اوکه نو دا آثار قدیمه والا چې هغه داسې ناشنا ځایونه او داغه باندې خپل چې کوم یادګار پری دي نو په دې ځای باندې په دغه بحر میت باندې داغه په غاړه باندې دی اوټل جوړی کړی دي هغه ځای چې هغه د عبرت مقام او خلق په عبرت غستو د پار راتله وصل د تماشو د پار راځي لکه په دغه کې چې مخ کې تماشا جوړه شو په کم ځای کې په دیر کې او په ته کې دلته په سواد تماشو لا چې کوم نه خلق لاړ شو
نو خدای په عذاب راوست پوه شئ پکا نو دغه تک آثار قدیمه څه چل کوي هغه خپل هوټلې جوړې کړې دي او خلک ولا تماشې لراځي حالانکه الله تعالی فرمایي چې ان فی ذلک لآیه للمؤمنین په دغه ځای کې نشانه د عبرت دي چا لپاره د ایمان والو لپاره وان کان اصحاب الایکه دائنه مخفف من المثقل ده یقینا وو خاوندان د ایکه لظالمین ظلم کوونکی یواز دغه صدوم والا نه دي ایکه والا سو هغه ظالمان ایکه والا سوق دي دا د مدین خلق د مدین خیال کراله بعض وی چې نه دا ځان له قومونو د مدین ځان له خلقو ایکه والا ځان له خلقو دواړو ته الله تعالی شعیب علیه السلام را لېږلی خو چې کله دا یو قوم ونه منلو دا مدین والو نو عذاب راغی غي هلاک هغه پس عذاب هلاک شو د زلزلې په عذاب او د چغې او بیا د الله تعالی ایکه ته ولېګو ځنګل ته د ځنګل خلقو ته هغه نافرمانی وکړه پاغي باندې چې کوم دغه عذاب راغی د ور عذاب پر راغی پاغي کې وسوځیدل پوه شئ پکې الله تعالی د دواړو ذکر فرمایي فانتقمنا منهم مونږه بدل واغسته د خلقنا وانهما بشک دا دواړه کلی چې دي کاغذ دوم دی او کاغذ دی کدا لب امام مبین دا پاغه سړک کار دی پخکارا سړک امام دا په معنا د سره دی امام غټ لارې ته می امام ویلې شي غټ لارې اورې غټ لارې شارع منهاج مور جادا امام دا پنځه الفاظ غټ سړک ته سوې شارع منهاج مور جادا ہوتا ہے جادہ پیما یہ کارواں ہمارا مسلم ہم وطن ہے سارا جہان ہمارا چاہے اقبال سے پوچھ بھی کرنا ہوتا ہے جادہ پیما یہ کارواں ہمارا مسلم ہم وطن ہے سارا جہان ہمارا پوچھ بھی کرنا ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين دوالو ته تلمه د قاعده اعظم مزار ته له تلمه چې د جنکو باران پېښو او د اقبال قبر ته تلمه چې الته کې نه بدانو نه صالحان پوه شئ کنه بس یو پولیس او یو دو پولیس او ته ولاړو د قبر خو سر ته اما ورته دعا وکړه په شاهي مسجد کې پوه شئ کنه دا سړی معلومیږي چې د مسلمان سو مسلمانو نو الله تعالی داغه انجام هم ډیر خپل کړی دی ورپسې واتیناهم آیاتنا مونږ ور کړیو ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين بشک انکار کړو خواندانو د حجر مراتنا سمودیان دي حجر علاقه د چا د سمودیان دا حجر د شام او د تبوک په میانس کې علاقه ده تبوک چې دی نو دا 900 کیلومتره دا د مدینه منورې نه لري دی پوه شئ به ما په خپل بورډ ته وکتل تبوک په لیکلو الله دې ته 750 کیلومتر لیکلو مې دا پته ولګي پوه شئ به او نو دا حجر چې دی دا شام ته نږدې دی وآتیناهم ور کړیو دوی ته آیاتنا نشانه د قدرت خپل پاکانو عنها مورزین دی لاغنه مخ ګرځاو چا دی سمودیان وکانو ينحتون من الجبال دی بتوګل د غرونو بیوتن کورونا امنین په امن امان سره امن و امان اطمینان سره بدی څه چل کاو دی غرونه به توګل او پاغي کې به څه جوړول کورونه جوړول خیال کړه د غرونو کورونه به تاسو نه لیدلې لاړ شي چې کم دینو ستا پوه شئ به کنه د سمې ته لاړ شي پوه شئ به کنه تخبایی ته لاړ شي تخبایی ته کورونه به تاسو وینئ د غره په سر کې پوه شئ به کنه نه دغه کورونه به دوی دغه تراش کول به او جوړول به فاخذتهم الصيحه ونیسه دوی لرا چغه د جبرئیل علیه السلام مصبحین په وخت د سار کې سوکو
دغه سمودیانو باندې زلزله رااله هم په چغه د جبرئیل علیه السلام رااله فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لآتيه فاصبح الصبح الجميل ورځ قیامت راتلونکې ده زما حبیبه وسته اعراض وکړه د مشرکانو نه په اعراض ښایسته سره تشدد مکوه الله به په خپله د دې سره ګوري ان ربک هو الخلاق العلیم رب ستا چې دی خلاق دی او علیم دی ولقد آتیناک سبعا من المثانی دا هم تسلی ده د نبی علیه الصلاة والسلام او بیان عظمت هم دی بشک را درکړې مونږ تا سبع من المثانی هو آیاتونه چې هغه مثانی دي زما حبیبه تعالی ما هو آیاتونه درکړي دي چې هغه ته مثانی ویل شي والقرآن العظیم ما تعالی قرآن عظیم درکړی دی هو آیاتونه مثانی سدي فاتحه شریف د فاتحه عظمت معلوم شو چې دا د ټول قرآن پاک نه معظم سورت دی خیال کراله کنه او ځکه خو حدیث کې راځي کنه چې دا خیال کراله کنه چې فاتحه شریفه چې دا شفاء لكل دا چې کوم دینو دا شفاء د هر مرض ده خیال کراله او دې ته مثانی ولې وي ځکه چې مثانی معنی دوباره لوستلی شوی په تورات او انجیل کې هم دا لوستلی شو په قران پاک کې لوستل کی نه ځکه مثانی دي یا مثانی نزولان دي نزول مخکم آیا کتابونو کې شوي دي په دې قران پاک کې نزول شوي دي خیال کراله نه ځکه ته مثانی یاد ده چې په مانځه کې په هر رکعت کې لوستل کیږي ځکه ته مثانی ویل کی خیال کراله او څلورمه وجه دا ده چې مضامین د دې هغه مکرر دي په هر صورت کې د فاتحه مضامین مکرر شوي دي ځکه ته مثانی ویل کی لا تمدن عینیک موږ نظر خپل الا ما متعنا به هغه دولتونو نه چې موږ پیدا ورکړي د پاغه سره ازواج منهم دل کافرانو ته دې کافرانو ته چې موږ کم د دنیا د نعمتونو ورکړي دي ته تسترګې ما نیغوا سترګې وته مو چتاوه پوش حسنا چې ستا وته چې کوم نه شوق او رغبت پیدا شي نما متعنا مراد څه دي د دنیا د زیب او زینت ته او ازواج جمع د زوج جوړی ته وي د کفارو جوړو ته موږ د نعمتونو ورکړي دي خیال کراله حیران بشي حقیقت هم دا ده چې لاړ شي د کفارو د بنگلو ته وګوري د کفارو دغه باغونو ته وګوري د کفارو د غزیب او زینت ته وګوري حیران بشي وتا چې خدای دا مسلمانان لا په کم ذلت او په کم خواره او په کم چې کم دین واکه حالت کې دي او کفار چې کوم دغه په کم حالت کې خیال کړه الله حبیب ته حکم دی چې سترګې وته مو چتاوه ولا تحزن علیهم مخفقېګه په کفر د دې باندې وقف جناحکا او کوز کا اړه خپل للمؤمنین مؤمنانو ته خپل وګي کوزه کا دیت تواضع کوا وقل انی انا النذیر المبین ورته وایا بشک از يرون کې ظاهر ما با زما کار د چې بدتا انذار کوم کما انزلنا علی المقتسمین نازل بکومږه د عذابونه د کافرانو پچا باندې خیال کراله په دې قریش په موږ د عذابونه نازل کو یریګه ما فکر مکوا کما انزلنا علی المقتسمین څنګه چې موږ نازل کړی دي د قران پاک لرا څنګه چې موږ نازل کړی دي د تورات او انجیل لرا پچا باندې علی المقتسمین په هغه قومونو باندې چې تقسیم کوونکې دي چې تقسیم کوونکې دي خیال کراله او خیال کراله مقتسمین نه مراد څوک دي يهود او نصارا دي او دې ته مقتسمین څنګه وای دی بدا د قران پاک د تورات او د انجیل کاغذونه به تقسیم اول څنګه ځنی به منل او ځنی به نه منل تحریف په کې کاو نځنی به چې محرف کړل او ځنی به بچ کړل پوښې به نو مطلب دا یعنی انزلنا یا ينزل علیکم العذاب
نازل بشي پتا سو باندې اے مشرکانو د مکه عذاب لکه څنګه چې مونږ نازل کړي دي سو هغه خپل کتابونه د تورات انجیل په چا باندې په هغه قومونو باندې چې مختصمین او دا مختصمین څوک الذين داغ خلقوا جعلوا القرآن چې دوی ګرځولې دي حکمونه د الله تعالی عزین ټوټه ټوټه د الله حکمونه ټوټه ټوټه کړي